ته زه د درود شریف باره کې چې کوم دی یو ښکلې واقعه هغه بیانول غواړم چې ګوره د درود شریف په وجه باندې الله تبارک وتعالی د یو ځل درود شریف په وجه باندې الله تبارک وتعالی د څومره خلکو چې کوم دی هغه مغفرت کړی یو ځل چې کوم دی حسن بصري رحمه الله هغه ته چې کوم دی یو زنانه راغله او ورته عرض یې وکړ ویل د مسلمانانو امامه ویل زما یو لور وفات شوې ده او هغه چې کوم دی زه دا غواړم چې هغه په خوب کې وینم چې آیا هغه په عذاب کې ده او که نه په راحت کې ده حسن بصري رحمه الله ورته ویلې ویل داسې کار وکړه ته چې کوم دی چې هغه په خوب کې لیدل غواړې نو د ماسخوتن د مانځه نه بعد چې کوم دی یو ځل صورت فاتحه ووایه د مانځه نه بعد 4 رکعاته نفل نیت وتړه او په 4 رکعاتو نفلو کې چې کوم دی په هر رکعت کې څه شی وکړه صورت فاتحه به یو ځل وې په هر رکعت کې او الهاکم التکاثر دا صورت به چې کوم دی وې په هر رکعت کې نو 4 رکعات دی په 4 رکعاتونو کې به چې کوم دی سوره فاتحه او الهاکم التکاثر دا صورت دا به پکې وې او بیا د هغې نه بعد چې کوم دی چې کله وده کېږي نو په پیغمبر علیه السلام باندې درود شریف ډېر وایه چې ته پکې ودم شي نو دې ښځې چې کوم دی همدقه عمل وکړه چې دا عمل یې وکړه نو د شپې خوب ویني چې خوب ویني نو خپله لور چې کوم دی هغه په سخت عذاب کې ویني تورې جامې ورته د عذاب اچولې شوي دي او لاسونه یې دواړه چې کوم دی هغه تړلې شوي دي په سخت او دردناک عذاب کې د خپله لور ویني نو چې کله د سهار راپاڅېدله حسن بصري رحمه الله ته ورغله هغه ته یې ویل ما خو خپله لور چې کوم دی هغه داسې په سخت عذاب کې چې کوم دی ولیدله نو حسن بصري صاحب ورته ویل زه صدقه ورکړه شاید چې الله تبارک وتعالی د دې په وجه باندې چې کوم دی هغه څه شی وکړي بخښنه وکړي نو بیا په دقه شپه باندې حسن بصري رحمه الله وده شو او خوب ویني چې خوب ویني حسن بصري رحمه الله وایي زه چې کوم دی په یو باغ کې روان یم او په هغه باغ کې چې کوم دی یو تخ لګېدلی دی په هغه تخ باندې چې کوم دی یو جینۍ ناسته ده د هغې په سر باندې چې کوم دی د نور یو تاج دی وایي زه ورغلم د هغې نه مې تپوس وکړه چې ته څوک یې وایي هغې ماته وویل چې ته ما نه پېژنې زه د هغه ښځې لور یم چې تا چاته ویلي و چې په پیغمبر علیه السلام باندې ډېر درود شریف ووایه د هغې ښځې چې کوم دی زه لور یم نو وایي ما ورته ویل چې ستا مور خو ما ته ډېر سخت حالات ستا بیان کړی و ته دې درجې ته څنګه راورسېدلې وایي هغې راته ویل چې زما مور چې کوم دی هغه رښتې ویلي و زه چې کوم دی ډېر سخت عذاب کې وم موږ په دې مقبره کې چې کوم دی 80,000 کسان او هغه 80,000 واړه کسان چې کوم دی موږ ډېر په سخت عذاب کې خو په دې لاره باندې یو کس تېرېده یو نیک کس او هغه صرف یو ځل چې کوم دی په پیغمبر علیه السلام باندې څه وکړله په پیغمبر علیه السلام یې درود شریف وویلي او د هغې سبب یې چې کوم دی د ټولې مقبرې ته چې کوم دی هغه وبخه الله تبارک وتعالی د هغه سړي چې کوم دی هغه درود قبول کړ او د هغه یو ځل درود شریف په وجه باندې الله تبارک وتعالی زموږ د 80,000 کسانو مغفرت وکړ الله تبارک وتعالی موږ 80,000 کسان چې کوم دی هغه څه شی کړو وی بخلو نو زما عزتمندو د یو ځل درود شریف په وجه باندې الله تبارک وتعالی د 80,000 کسانو مغفرت کوي نو که چېرته موږ او تاسو د درود شریف خپله وظیفه جوړه کړله او دا چې کوم دی هغه د دې وردم هر ټیم کوو الله تبارک وتعالی به زموږ او ستاسو چې کوم دی هغه څومره اجر او ثواب به الله تبارک وتعالی موږ او تاسو ته راکوي او څومره به الله بې د موږ نه او تاسو نه چې کوم دی هغه څه شی کېږي راضي کېږي به الله تبارک وتعالی دې موږ او تاسو ټول له چې کوم دی په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین